نن موږ سره په سټوډیو کې موجود دی سکین سپیشلیسټ ډاکټر عبدالقیوم خان صاحب. هغې سره به خبره کوو هغه خلکو باره کې چاته چې د ډسټ نه یعنی د دوړو نه الرجي کیږي، هغې باره کې به هغې سره خبرې کوو چې د دې نه به څنګه بچ کیږي، د دې به علاج څه وي او څه احتیاطي تدابیر به کول غواړي. بل زموږ یو دا تاسو ته ریکویسټ دی چې زموږ دا ویډیو زیات تر زیات شیر کوئ چې په وخت ضرورت ستاسو په ټایم لاین موجود وي او نور خلک ته هم فایده اخیستی شي. مننه. السلام علیکم. مینوالو زما نوم ډاکټر عبدالقیوم خان دی. زه په لیډینګ هسپتال کې سکین سپیشلیسټ کار کوم او زه د میډیا LRH ډېر شکرګزار یم چې دوی ماته دا موقع راکړه او د ډېرو خلکو دا یو خواهش و چې یاره د ډسټ الرجي یا د ګرد و غبار نه چې خلکو ته الرجي کېږي دې په باره کې موږ ته لږ غټې غټې خبرې او موږ ته دا پته نه لګي چې موږ کوم ډاکټر ته لاړ شو نو ما چې چلو دې په باره کې به زه تاسو سره خبرې وکړم. یونیورسٹی ماڈل ٹاؤن پشاور دور حاضر کی ہنگامہ خیز زندگی سے الگ اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک، پرسکون، پورا آسائش اور محفوظ طرز زندگی آپ کی منتظر. تمام تر دور جدید کی سہولیات زندگی سے آراستہ. پلاٹس کی بکنگ صرف 1 لاکھ روپے اور ماہانہ اقساط صرف 10,000 روپے میں. یونیورسٹی ماڈل ٹاؤن، پرسکون، قدرت کی رعنائیوں سے بھرپور محفوظ زندگی. د ډسټ الرجي چې دی د دې مقصد دا دی چې ګرد و غبار نه الرجي کېږي، خو دا ډېر یو غټ ټرم دی. مطلب چاته چې بار بوزي هغې ته مطلب ترشي ورته راځي یا الرجي ورته کېږي نو هغې ته هم ډسټ الرجي ده. چاته چې جاړونه کېږي هغې ته هم ډسټ الرجي مونږ وایو. بعضې خلکو ته تاسو به کتلي د پولنز د وجې په دې بهار کې خلکو ته موسم بهار کې خلکو ته الرجي کېږي، دې ته مونږ ډسټ الرجي وایو. بهر چې لاړ شي دا یو غټ ټرم دی، خو لکه زیاتر خلک چې کوم دي که نه د هغه الرجي ته وایي چې کله ګرد و غبار نه ورته کېږي دې ته مونږ ډسټ الرجي لکه یوزولي کامن هغه کې ورته وایو. پښتو کې خو داسې څه ټرم ماته پته نشته چې څه ورته وایي، خو لکه ګرد و غبار نه چې الرجي سړي ته کېږي نو د دې وجه څه ده؟ وجه خو دا ده چې کم خلکو کې سابندي د چا فیملي کې زیات وي، د چا فیملي کې تاسو کتلي چې ډېر سینسیټیو وي، هسې چېرته لږ پرفیوم هم ولګوي یا چېرته بهر وځي یا موسم چینج شي نو هغې نه خلکو ته الرجي کېږي. نو داسې خلکو ته دا ډېر زیات کېږي. لکه مطلب دا داسې څه غټ که ته ټېسټونه وکړې نو ټېسټونه به تقریبا چې ټول نارملي سوای د IgE چې مونږ ورته وایو که نه انټي باډیز څه پکې سوای نو دا داسې لکه مطلب بعضې خلکو ته وراثت کې میلاو شي د سینسیټیویټي، بعضې خلکو په فیملي کې سابندي یا الرجي نو دغو خلکو ته دا ډېر زیات کېږي. اوس په دې کې یو غټه مسله ده. غټه مسله پکې دا ده چې مریض غواړي چې به زه یو ځل ډاکټر ته لاړ شم علاج وکړم او ټول عمر زه ټیک یم. خو په دې کې دا مسله ده چې دا ټول عمر ټیکېدل په دې کې ډېر مشکل دي. ولې چې الرجي، نزله، زکام، ټوخی، لږ دګ خارښ، لږه ځګه ته به دا د ستا د صحت دپاره ضروري دي. ته دې نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی. نو مکمل د ستا الرجي یا مکمل د ستا الرجي ختمول چې کوم دي هغې دوایان شته، خو هغې سره ستا نور مطلب نور مسایل تا ته جوړېږي. نو مونږ ځکه داسې هر قسم دوایي تاسو له نشو درکولی. کمې دوایانې ډاکټر تاسو له الرجي دپاره درکوي نو هغه وقتي طور پورې کار کوي او بیا دوباره تاسو باندې الرجي راشي. خو مریض اکثر دا وایي چې ما ته داسې دوایي چې به زه مکمل ټیک شم. اوس هغه خلک چې چاته دا الرجي ده نو هغې ته به زه دا وایم چې یاره تاسو خامخا د NIH چې کوم د اسلام آباد کې په چکشیزاد کې یو د الرجي هسپتال دی نو هلته خامخا چې کله د حالات دا لاک ډاون کولاو شي نو تاسو یو ځل لاړ شئ چیک اپ هلته وکړئ. هغوی سره ویکسین دي او هغوی داسې تاسو په لاس باندې به وړې وړې ستنې لګوي مطلب ټیسټ دپاره چې تاسو هغه وګوري چې تاسو د الرجي څه شي نه ده، د ونې د وجې ده، تاسو ته غوښې د وجې ده، مونګفلي د وجې ده، مطلب هغه مختلف شیونه دي ورسره. هغې مطابق تاسو ته ویکسین درکړي نو تاسو خامخا 6 میاشتې یا چې هغې څونه تاسو ته وایي 12 سال نه چې کم کسان کم هغې ته نه لګېږي نو 12 سال نه چې کم غټ کسان دي هغوی ته ورکوي. نو هغه خامخا یو ځل ټرای کوي. حال دو چې کم ما ته پته نشته خو لکه ما چې کم اورېدلي دي هغې 100% رزلټ خو نه دي، خو څه نه څه فایده به ضرور تاسو ته وشي. او چې چاته فایده وشي زیاتر خلک چې کوم دي پکې مطلب ډېر حده پورې ورسره ټیک شي، گزارې وشي ورسره. خو څه احتیاطي تدابیر به تاسو هم کوئ. ولې چې دوایانې صرف دا شی نه ختمي. احتیاطي تدابیر څه شی دي؟ ګوره ګرد نه چې تا ته مسله ده نو ظاهره خبره ده چې هغه ځای ته مه ځه چې چېرته ګرد و غبار او که بیا مثال بهر سړی ګرځي یا داسې ظاهره خبره زنانه چې کوم کار روزګار کوي هغې خو جاړو ماړو خو به خامخا وي نو ماسک نه بغیر چې کوم دی بالکل باترل یا باس نه بغیر ګرد ته ایکسپوز کېدل نه دي پکار. ماسک ډېر ښه علاج دی. هسې هم نن سبا په کرونا په دې لغه کې او هسې هم لکه یوزولي ماسک چې څوک اچوي د هغې نورو خلکو ته فایده ډېرې خو دا سوچ یاد شوی په دې کې به تاسو ته هم فایده اسپیشلي دا چې کوم الرجي ده. او دویمه خبره دا ده چې خوشبونه ځان ساتئ، ډېر زیات تیز پرفیوم داسې شیونه مه لګوئ. ایون کاسمیټکس کې داسې شیونه مه استعمالوئ. ولې چې چاته ډسټ الرجي هغې ته پرفیوم نه اکثر الرجي ورسره. او کم خلک چې کم په ابټاباد اسلام آباد یا داسې ډېر په ونو بوټو په علاقو کې پاتې کېږي هغوی په مارچ اپریل یا چې کله د بهار راشي نو هغې ټایم کې هغې خلکو ته ډېره زیاته مسلې
یعنی دونه خلکو ته مسلې بعضې خلک خو خپل شهر پرېږدي یو میاشت دوه میاشتو له بهر لاړ شي نو هلته به هم زه دا وایم چې تاسو ماسک نه بغیر بالکل مه ګرځېږئ او ډاکټر چې کومې دوايانې تاسو ته ولیکي نو تاسو هغه دوايانې مسلسل څه وخته پورې خوړلی شئ خو هغې دوايانو کې یو مسله دا ده چې کم خلک ډرایوینګ کوي یا ډېر غټ مشین چلوي ایکسکیویټر شاول یا داسې بل څه مشین چلوي نو هغوی ته پکار دي چې دا دوايانې دي ډېرې کمې خوري او کله سفر کوي یا ډېر زیات لانګ ډرایو کوي نو هغې کې د الرجي دوايانې تاسو مه خورئ نو مطلب تاسو به مسلسل دا دوايانې خورئ او مین وایل تاسو خپل ویکسین ولګوئ او کم ډاکټر ته به تاسو ځئ نو ښه خبره خو دا ده چې الرجي کم ډاکټري لکه ایمونالوجسټ یا الرجي چې کم سپیشلیسټ خو هم پاکستان کې بدقسمتي سره ډېر کم خلک دي نو تاسو ENT والا تم تللی شئ ولی چې هغې سره دا ډېر زیات تعلق ساتي او دی نه علاوه چې کم دی سکن سپیشلیسټ هم دا شی نه ډیل کوي نو دا یو څو غټې غټې خبرې ما تاسو ته دې په باره کې وکړي رښتیا یو غټه خبره ما نه پکې هېره شوه دا ډسټ الرجي چې کم دی یو ورکوټې شانتې مایټ دی مطلب ګونګټ شانتې دی ډېر ورکوټی مایکروسکوپ یا په میګنیفاینګ ګلاس باندې ښکاري زمونږ په کور کې موجود دي زمونږ په دې کارپیټس کې زمونږ په دې مایټس دا صادرو مادرو کې کور کې موجود دي نو هغه یو ډېره غټه د سابندي یا د نور د سکن الرجي یا د دې یو غټ وجه ده نو کوشش کوئ چې تاسو په کور چاته الرجي هغې په کمره کې کارپیټ نه دی پکار او قیم نو تاسو کوشش کوئ چې ریګولر د هغې سکشن مشین سره صفایي کوئ او دې نه علاوه نور ته اچوئ هغې ته مونږ ډسټ مایټ وایو نو تاسو ګوګل کې دا لږ وګورئ ډسټ مایټ چې کوم دی د الرجي یو ډېر غټ وجه ده نو هغې نه هم تاسو ته لکه دا یو احتیاطي تدابیر دا مطلب پکار دی نو مهرباني تاسو ټایم دپاره خوشحاله اوسئ الله حافظ